چې په ژامدین یې د موږ قیمت نشته مو جنازه و د مو د حقانیت توستا گواهی در کوي قولوا لهؤلاء ان فيما بيني وبينكم هذه الجنائز دا به وقفون ته وایه چې میږ د توس په ژوند خو فیصلې ونه شوې جنوزي و د میږ د توس فیصلې کوي چې په حقه څوک دی په ناحقه څوک دی امام احمد بن حنبل چې څرنګه مړ شه په لږ ټیم نه باندې د جنازې اعلان و اول لاکه کسان یې په جنازه کښې شرکت وکړه د عرب په تاریخ ښه غټه جنازه د امام احمد بن حنبل دو اول لاکه کسان یې په جنازه کښې شرکت وکړه 100,000 یې چې خالد ښځینه پکښې شاملې وې 15,000 او یې چې عیسایونه یې د ده دا جنازه ولیا 100,000 عیسایونه اسلام روړ خالد یې د جنازې د منظر د لیدلې د وجه نه میږه یې د حدیث ته پوره چا خورې کړې دي چا محنت کړی دی دا داسې نه دي چې هسې خالد تورې پخې میشته ملاو شوي دي امام بخاري رحمت الله علیه سړی دی داس کتب یې لیکلی دی چې علما په دا ترواهده پوره متفق دي چې په قرآن پسې دوام نمبر مرتبه دو کتب د لیکلی دی الصحیح الجامع الصحیح البخاري 6 لاکه حدیث ورته یودې دي مور یې کونزین په کړی دی په وړې کولی د پلور نه پوته شو نو وایي چې په سترګې هړین شه په وړې کولی مور یې ډېره عابده او عبادت ګزارې وه هر وخت به ژړل خدای نه به غوښتل چې زوی مې سترګې وکړه لمه ویر که یا الله وایي چې وارث یې قدرتي ابراهیم علیه السلام په خوب کښې ولید مور یې هغه ورته و چې زوی ته مې د دعو کړې دي زوی و د خدای شکي پیغمبر دعو دی مور یې وایي چې کله چګه شوه د خوبه زیا یې سترګور مینده د امام بخاري سترګې شوي دی نو وایي چې بیا هم دومره خورې وکړې چې په آخر وخت شه کله ډېر محنتونه وکړل یایي چې دی بیا هم په دواړې سترګې دوه بره هړین شو دا مره جوت محنتونه یې وکړل په داسې حالات 6 لاکه حدیث یې یودې دي 6 لاکه ګاپ خو نه دی او دا وایي چې بیا داس خورې هم پې تېرې شوې په کلاس شه ډېر تکړه وه موږ غوندې نالایق نه وه استوز غاښ په وکړه چې وړکې په توز شه خو قابل ژڼکای نشته چې څه پښتنه یې وکړي یحیی ابن معین د وغیره د هغې وخت محدثین طلبات تېر شوي دي د هغې وخت محدثین نور هم د هغه تذکرې کړې دي ملګري یې چې ورغلل وي چې توره کوټیلی وه وار یې پسې باند و ور ویې ټکوه چې ور جواد شه چې څرنګه راغلی یې چې سړی په سکول مدرسه ته اندر درېمې استوز د پښتنه کوله دا یې ورته وایي چې په هېڅ نه یم قسم بلا بلا جمعه مې نشته دی خپل د فرض پټولې زور نه لاره د یوه په تن بوندې پرته جمعه مې دو دا جوم ګیډر ته ووینځه په دا کوټه شې ځونو په پرده که چې دا کله وچه شي ویغنده مو د سیرات کپړې هم نشته مو حالا داستی و نور غوڅه کې قسم بلا غربت داسې زوی ته راوستلی چې دغې حدیث په طلب پسې مې د پښې څپلۍ خرڅې کړلې چې که د پښې په پښې کولې څپلۍ مې وي دی هلته رسېدلی سبق ته ویلی وتلی کنې شوق حدیث ته مو د زړه مینه دو محبت مې شته د حدیث سره چنده یې ورته وکړله استوز ته یې روه سبا کې شریکه الله پاک د 6 لاکه حدیث حافظ وګرځوه او داس کې تو بل چا نه دی لیکلی لکه ده چې د حدیث په دنیا کښې ای خلک د علم د دغې حدیث د پوره خورۍ شوي دي امام احمد بن حنبل اوی هوی هوی دا قربان شو اول لاکه حدیث یودې دي اول لاکه واخ د درې بادشاهونه سره ټکره وورله معتزله وي غلطې فرقې بادشاهون وي متوکل معتصم بالله دی دغې سره د ټکره والیدو وی په دا خبره د بادشاه سره رټ شه بادشاه ورته وی چې قرآن خلق الله دی دا ورته وی چې کلام الله دی په دا ټکي سرارت شول بادشاه ورته وایي چې مو خبره ومنه دا ورته وایي چې منه دی نو په دا سرارت شول دومره حد ته یې سره ورسول چې بادشاه لوڅ پښې ور وتړل جیل ته یې یوړ چې جیل ته یې یوړ 28 میاشتې جیل یې ویر که په دا یوه خبره باندې دا یې ورته وایي چې زه یې بدلولی نه شي خپله کې د عموم اوقاف ټیک دی بادشاه ظالم معتزلې و چې نه نه خدای کلام یې منه دا ورته چې نه نه که خدای مخلوق منه دا ورته چې دا کلام الله دی 28 میاشتې جیل یې ویر که
په یوه ریز باندې اتیا کوړی دا ویا د وخت یې چې غټ خواندار جونور چې په کوړه یوه کوړه ووایي دو په مځکه څملی خو ده په 28 میاشتې کښې سار ټیټ نه کړ نو وی چې یوه ورځ راون وه د سره یو بل د بغداد یو مشهور ډاکو وه دا خپل یار راون وه جلاد چې کله د والې زوی ته وړل کوټېګاډ څه ورته یی اچوکیا کوټېګاډ ته چې سازو ورکوي هغې دوی ته چې واړ یو غاټ ډاکو ور سره و خپل یار یې وي چې داس غوژر نږدې که ورته ویلې چې مولوي صاحب مو ته نیک سړی ښکارې دغې ظالم بادشاه زه په غلا پورې نیولی یم 13,000 کوړې والایا مولی اثر چټ کړای نه دی ته د حاکې په پاداش پابند سلاسې یې په ځلواني یې سار چې ټیټ نه کې تو کامیاب وې زه خواست ترمخه یې په غلا پورې نیولی یم نو دا یې چې همیشه وې دا وکولې دغې سړي نوم و عبدالله ولی عبدالرحمن نوم یې و نو وی چې همیشه وې دا ورته کولې امام احمد دغه سړي ته ابوالحسن نوم یې و اللهم اغفر لابي الحسن زوی ګلاز نه وکړه امام احمد نه چې زیاده زیا و داوی وډا کوتا کوي بیا دا ورته چې زمانه د سړی ز په پښي وزراوله د بادشاه مقابله ته دای په غلا پورې نیولای و ساري نه ټټو مده چې په غوش پورې کتاب پلیاره چلتے چلتے وکړه اس بات نے مجھے جان دی دی مجھے کڑا کر دیا اے بادشاہ مخته استیسا پلای و دوار کړلا او یې چې و 23 میاشتې تیرې کړلې په دا 23 میاشتې کښې د سار ټیټ نه کو او په دا کښې داسې حالات پې روغلل په دې کښې داسې حالات پې روغلل چې یوه ورځې دای جلات په کوړې ویا چې ګانډه تړلې وه دا ګانډه یې پرېښوله نو وی چې ګانډه کله پرېښوه انسان فرش کره کېږي دا خو د برداشت نه دی سیرا وکړله غیبي لوس ورته روغی ا د کپړه یې ورته هم کړله او دا یې بیا د بدنو بزیاتۍ نه الافاق ورپشت او آلوس دومره تاریخ لیکلی دی چې آلوس وه د تکې سرې زارې الله دا قدرت ورته ښکاره کوه چې د حدیث خدمت څوک کوي زه بیا داسې نازوه چې د زارې په لوس بیا پردې سوته په عام لوس بیا پرده نه سوته د حدیث د پورا میش ګاب خو نه دی چې هسې ګاب شریک کړی دی تو زه خپل مقام پې دی سره نسبت وړه خبره خو نه دو امام مالک رحمت الله علیه واقع بادشاه سره دای هرټ شو چې کله د واقع د بادشاه سره هرټ شو واقع بادشاه ورته روغی په مدینه کښې لوس شي ور وتړل پخری سور کا مخ یې ور تور کا مدینې په ګالۍ کښې شروع وه او دا یې پخره سور دی خپله خلکې تاثیري کوي من یعرفني فهو یعرفني او خلکې چې څوک مې پېژنې هغه مې پېژنې چې څوک مې نه پېژنې فانا انس ابن مالک زه امام مالک رحمت الله علیه ومې پېژنې مو جرم څه دی دا یې حد بادشاه سره په دا خبره رټوه چې طلاق بالجبر واقع کېږي که نه یعنې که یو سړی ټینګ ونڅې چې تعلق ښځه ته ویر کا دا تعلق واقع کېږي شي که نه ده ورته وي چې شي بادشاه ورته وي چې نه شي په موقف شي فرق وایه د دې بادشاه نو په دا شی ده ور سره منل نه د حد حدیث محبت یې څوره وه چې حدیث یې یورې ویه غسل یې ورته کول استخاره یې ورته کوله پرفیوم میکس میل یې ورته لګول او دا یې چې کله هم په مسند حدیث کښېنوست دا د دنیا نه او دا یې مدهوش وه په یوه نشید سې او والله سوره لاړم ټاکو یې دته پاته نه ولګېده شاګردونو مخامخ نوس وي چې سړي و رنګ زړېده خو نور وی حرکات نه کوه چې کله رچک شو ورته ووي چې سو دا رنګ دې زړېده وی چې کله یې دا هغه لوندې بېچونه چږه کړله دمره لړم تر لوندې ایښی وه او والله سوره دا ټکولی وه خو حدیث هغه محبت مینه داسې زړه ته ننوتې وه چې دا حرکات هنه ځنې کوه لکه میخ دې پېولی داسې په مځکه باندې ورته ډټکې ورته نوست وه دا د خلک قربانۍ وې د حدیث ته پوره دا حدیث د ډېرې زیاتې وینې خولې ساري دغې د قربانۍ په نتیجې کښې مشتار رسېدلي دي هغې کبیر څومره محنتونه کړي دي هغې امام احمد بن حنبله سیرې به ورته کولې سیرې به ورته کولې چې میږه جنوزي و فیصله کوي
چې په حق زه یو کاتوس یې د جن عرب په تاریخ شه د یو شخصیت دمره غټه جنازانه د شوی لکه د امام احمد بن حنبل دغه واجنه دغه پورا ورنه قرباني شوی دي میشو د الله شکر ادا کوي زکه توسته یا چې ډېر زندګي تیرې دي تو سے وای چې میش د حدیث طالبونی پزړه سره کمار کرتا چې طالبون مړ شي کمار کرتا چې طالبون مړ شي درجوم ډېر لوی عالیاوي ادی خلق سره تو سے برخاست پورته کې دی وی ادی خلق سره نسبت وی ادی خلق سره تعلق وی الانکه په نږدې وخت شي خبره درته کا په نږدې وخت شي اول چې کړه دارالعلوم دیوبند جوړ شو ادغه دارالعلوم دیوبند مطبخ نظام و ادغه باقاعده اول په وخت شي قسم طریقې اول خلق سو طلبه خپل لنګار جوړ کا ادغه لنګر ناظم زماور امولیا د بابا غوند ساده سړی و شیخ عبدالقادر رایپوری رحمت الله علیه بیا چې کله هتر ماړې شریش وای واري دی یو ګستاخ طالب و امو غوندو بیا ادب وي د تاروغه شیخ عبدالقادر رایپوری رحمت الله علیه ته ویل چې شاه عبدالقادر سړی دا د څه خواندنه شریک کړي دي کیس د داس ترکاري سلام تایور دي چې پداک چې خو کېږدی چالېږي طالب دی پوخړی دی خدای د خور مکه دا طریقه د لنګرې چلاولې هغه ولی الله وزړه ته ادا اردو ورسېده نو وی چې طالبون ډېر خفه شول استوزون ډېر خفه شول چې میشه مدرسې یو طالب دی یو نیک سړی لکه بابا چې خدمت کې بې زیاته یکا ویګا څه کسې دی خوب ویني چې خوب ویني چې دارالعلوم په طالبه مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نوستی او ټول خلک ته جامینه ورکوي شل ورکوي طالبون لیکه ور روندي هر یو پیژني خو چې دا کیم طالب زیاده مردوړه کړي دا ورتارونه وای صابوی استوزون ورغله ورته وی چې د حضرت صاحب نو میج مافي وغوړي میشو ګرځي ډیره به زیاتې ورسوله استوزون ورغله ورته وی چې حضرت میج هم مافي تروغلی نور طالبون ورغله دا طالب طرف نه میج معذرت کی دای ورته چې نه زه خو طالب نه به زیاته کړی عام باللو پنجو خوډری خو طالب زنه به زیاته چې نه حضرت صاحب مافي ورته وکړه طالب دای د عمر د غانو محروم شي علم نه چې نه طالب زبیا نه مانه زبیا به زیاته کړی طالب نه یو چې راجستر یې وکړه په راجستر یې لیکلای و پلونکای طالب او بیا ورته چې حضرت شته دی چې نه زه نه مانه بیا خدای شته مو داسې هسته په څنګ نه دی لیدلی چې دنیو داسې الله پاک نازولی دی چې نه تر دنه قیمتي څوک وانشته نورو شي د هغې په مبارک لوس هغې ته تشل نه دي ملاو شوي دا په تیر دی طالب نه دی استودونه ورته چې په کلاس شي سړی سبا کوي په راجسټر دی په مدد دی چې په خدای قادر سره ویې مانو طالب یې آخر خپل روانیو چې طالب ته حالات بیان کا ولې شیخ صاحب تو طالب نه مانی میر سره په کرا ریکارډ موجود یې چې دا یې چې خدای شته چې دا څوره څه دی ها کا په مطعم شیا ها کا په کلاس شیا ها یہ بیا په دو نمبرې راغلی په حقیقت محمول طالب نه یا د حصول علم سوچ مې نشته واقعي چې دا شیخ عبدالقادر رایپوري څه دا ټیک دی نور میر توس راجسټرونه ټول درویغ دي شیخ صاحب نه پښتنه وکړه چې تو دا څرنګه پته لګېدله سیده ساده سړی چې بیا دا ورته وویل چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خوب ولیده چې په خوب مې ولیده ټولې طالبونو ته جامینه ویل دا بدنصیب پاسف شوي لوړ نه وه متصله پې وشوله چې دا زه به عزته کړی یم طالب نه یې به عزته کړی دی یو آس لرو پنجو راغلی دی نو دا د حدیث د پورا خلک دومره قرباني دي دا واقعات چې ټول ارواوي په دا باندې صالحه په دا باندې قولونه تیریږي صرف میں تجھے شوق شغف محبت احساس ته پورا د واقعات درته ذکر کې چې دا نوستای داس چې به قیمت شمیر نه کې دا نوستای قیمت لري دا نوستای وزن لري چې خالد طالب د حدیث سره د تعلق پنوما میشتو زنی نه وپی نو ان شاء الله میشتو سو طالبون وی زمي استوز نه مذاکرات لکه تبلیغون چې ورته یې کنه دا خو میشتو سه حدیث مذاکره وی الله دا متد حدیث فهم رکو الله دا تو سه حدیث